اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. کبیر قدر سامعین و ناظرین، 11 شعبان څه دور جمعې ورځ باندې دی. تاسو ته ټولو ته خصوصا نسل جوان ته ینګ نسل ته د حضرت علی اکبر علیه السلام ولادت ورځ مبارک وي. غواړم علی اکبر حواله سره مختصر عرایض پیش کوم و هم دغه ورځ څه 11 شعبان ولادت د علی اکبر علیه السلام ولادت دی. ایران کې روز جوان څه دا ورځ روز جوان باندې ایران کې مناو کیږي، یعنی یوت ډے د ځوانانو ورځ. چونکې علی اکبر علیه السلام یو رول ماډل دی، معصومینو لمنې کې پرورش شوی دی نسل نو د پاره. علی اکبر علیه السلام څه مشر و د امام سجاد علیه السلام نه هم مشر و، چونکې امام سجاد علی اوسط ګڼلی شي، منځوی علی، و علی اکبر علیه السلام مشر ګڼلی شي امام سجاد نه، او یعنی علی اکبر یعنی غټ علی، موسی وړوکی علی، غټ علی، علی اصغر وړوکی علی، علی اوسط منځوی علی، علی اکبر ټولو کې مشر. علی اکبر علیه السلام ته یو خطاب څه ملاو شوی دغه ده، څه مولا حسین علیه السلام علی اکبر علیه السلام حواله سره یې څه اشبه الناس، د خلکو کې انسانو کې ټولو نه زیات څه شبیه و پیغمبر سره، رسول الله سره، خلقا و خلقا و منطقا. گفتار مثل رسول و، معلومه خبره ده څه د رسول گفتار د قرآن گفتار ده. کردار مثل رسول، انداز، طرز زندگی، لایف سټایل د علی اکبر علیه السلام مثل لایف سټایل د رسول الله مغه په شونته و. ځکه دغه ورځ ځوانانو لپاره یو رول ماډل دی. دې وجې نه زه غواړم جوان حوالې سره خبرې وکړم چې پیغمبر کریم ځوانانو حوالې سره څومره حساس دی او څومره مهربان دی ځوانانو حوالې سره. پیغمبر اوصیکم بشبان، زه تاسو ته د ځوانانو په باره کې وصیت کوم چې خیر اندي سره، خیر یعنی خوبۍ سره، خووالي سره پیش ځوانانو سره. فانهم ارق افئده، ځوانانو زړونه نرم دي، دو ډیر زر څه دی ښه خبره قبلوي، دعوت انویټیشن قبلوي. ځکه پیغمبر یې چې کله مو اول دعوت د توحید د قیامت اول انویټیشن چې کله مکی خلکو ته ورکو، شیوخ بوډاګانو یې مو مخالفت وکړو، ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب وغیره، اما ځوانانو یې مو حمایت وکړو، مو سره ودرېدلو، مو سره کوپریټ وکړو، مو سره تعاون وکړلو. جوان یو طاقت دی، ځوانۍ یو زبردست موسم دی چې دغه وخت کې انسان فایده اوچته کی. پیغمبر نه روایت دی چې ان الله تعالی ملکا ینزل فی کل لیله، چې د خدای و ملکه دی چې هر شپه ځمکې ته رسي، فینادی صدا آواز اوچته یا ابناء العشرین، او د 20 کالو ځوانانو، جدو وجتهدو، اجتهاد وکوئی، خوری وکوئی، تلاش وکوئی، سٹرگل وکوئی، ہاتھ پر رکھ کر دغه شی نه بلکې ډے نایټ بلا وقفه تلاش خوره، چونکې ځوانۍ بهترین موسم دی. ځکه قرآن کې شته دی چې موږ سره 2 شیونه دي چې هغه 2 ته کمزورۍ نه ویلې شوي دي. یو طفولیت دی، وړوکوالی دی، بشپن دی چې دوی چا لاندې کمزوری ضعف شکاری. یو زړ بوډی دی هغه یې چا محتاج زمن و البسه و. دی منځ کې ځواني دی چې هغه انرژي نه ډاکه دی، هغه طاقت نه ډاکه دی. سوره روم کې الله رب العزت دی حوالې سره یی الله الذي خلقکم من ضعف، خدای ضعف حالات کې پیدا کړي وړوکوالی، ثم جعل من بعد ضعف قوه، بیا د کمزورۍ نه بعد یو طاقت طرف ته تاسې داخل شوي چې هغه ځواني دی. ثم جعل من بعد قوه ضعفا شیبه، بیا دغې ځوانۍ سې ورسته بیا کمزوري روانه دی چې هغه زړ بوډي دی. یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، دی خدای څه خلته وغواړي هغه خلقات کوي د انسانو، هغه علیم دی، قدرتمند دی.
لذا وقت دغه آیه کې دوو کمزوریو ته اشاره شوي دی څه طفولیت لړکپن بچپن دویا کمزوري دی دې کې هته یو کار نشي کوای یو سټرګل نشي کوای زړبوډي دی هغه کې هته سټرګل نشي کوای مانځي وا زندگی دی څه هغه ته جوانۍ نه ځوانۍ نه ویلی شي څه هغه کې ته سټرګل هغه کې خوري هغه کې تلاش کولی شي هغه کې پروردګار ته ځان ته رسولی شي دین علاوه قرآن کې یو بل ځای کې ویلي دي لتبلغوا اشدکم دا لتبلغوا اشدکم مفسرین یی ثم ینشئکم لتبلغوا اشدکم څه بیا یې تاسې یو خلقات داسې دی څه هغه کې تاسې ورسېږئ یو طاقت والا مرحلې ته د کمال والا مرحلې ته هغه کمال والا مرحله چې هغه بلوغ نه شروع کېږي هغه ځوانۍ دی چې دغې ځوانۍ نه تاسې صحیح فایده وشاته کوئ دا ځواني صحیح طریقې سره خدای لارې کې استعمال کوئ ځکه شپږم مولانا روایت دی 33 سال عمر دا اشد کې رسي و 40 سال دا د بلوغ اشد ته اشاره ده خو څه کله 41 سره انټر شوي پوه شه څه ته نقصان طرف ته روان شولې لذا اوس وخت دی موږ سره څه خپلې ځوانۍ نه کما حقه فایده وشه ځینې وخت کې ما ته یو ځوان یی هغه صاحب لډو جایز دی که نه دی جایز شرط نه بغیر خو اوس دغې ټایم زه ویلې ضایع کوم مو سره ډېر کام ټایم دی ته اوس وخت 18 19 19 33 34 35 پورې دا ډېر کم ټایم دی دې کې داسې سټرګل داسې تلاش داسې خوري وکړه چې ته دغه کم عمر سره د نورو دپاره آیډیل شي نورو دپاره رول ماډل شي لکه علي اکبر علیه السلام هغه کم عمر د ځوانۍ څه معتبر روایتو کې 25 سال عمر خیاله شوی دی 28 خیاله شوی دی 18 هم د 18 25 مانس کې چوره کم ټایم کې علي اکبر علیه السلام یو رول ماډل کردار ادا کنن هر جوان د پاره لایف سټایل ګڼل شي طرز زندگی معیار ګڼل شي پروردگار نه دعا ده و دا روایت باو کې ذکر کوم څه ځوانۍ حالت کې کته قرآن مجید سره او باخصه المنزه سره وخصه دا ټوله ته ویني ته ډوکی ته وجود حصہ جوړیږي او پروردگار نه دعا ده چې مو ځوانۍ توبه کې صرف وګرځيږي ای مو ځوانۍ اطاعت خداوند عالم کې ای مو ځوانۍ ګناهانو خلاف ایمو ځوانۍ قرآن دفاع دین دفاع اسلامک ویلیوز دفاع کې خدای دې مو ځوانۍ صرف وګرځولی کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین